زموږ کور کې ډېره پریشاني وه ستاسو ډېره مننه الله باندې ګران شي خدای پاک هم د ډېر عزت خاوندان کړي او الله مړی نو جړاوه سهیل جانه ښه دی چې کور ته راغلې په خیر خیریت ښه دی چې کور ته راغلې دا غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمون ګرانه کاشف خانا پمون ګرانه کاشف خانا دا غریب د زړه درمانا او د بی وسو ترجمانا پمون ګرانه کاشف خانا پمون ګرانه کاشف خانا او ستا جرت می سلام دی ستا غیرت می سلام دی تمرهم د زخم زړونو ستا دیانت می سلام دی ستا دیانت می سلام دی دا خفزړونو مهمانا او د بی وسو ترجمانا پمون ګرانه کاشف خانا پمون ګرانه کاشف خانا سهیل جان سهیل جانه ښه دی چې کور ته راغلې په خیر خیریت ښه دی چې کور ته راغلې ګرانه کاشف خانا پمون ګرانه کاشف خانا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی قدرمندو نن په ما د خوشحالۍ ورځ ده یو دوه ورځې مخکې ما خپرونه وکړه یو بچی ورک شوی و چاچا له زه راغلم ډېر غم کې و خفګان کې و جړا کې و ما ته کاشف بچی دغسې زما بچی ورک شوی دی او پته یې نه لګي کور کې مور پریشانه پلار پریشانه تره پریشانه ټول پریشانه ویل چاچا غم مه کوه الله لاک لاک شکر دی چې اواز مې اوچت کو دا بچی کور ته راغو چې چا هم دا بچی کتلی و دی رور سره رابطه ساتلی دی پلار سره رابطه ساتلی الله د هغې هم عزت وکړي چې زمونږ په اواز یې د دې بچي تپوس پوښتنه وکړه قدرمندو لکړی ده زما خپله علاقه ده زما خپل وطن دی زما خپل کلی دی زه خپله د لکړی خوره کې پاتې کېږم قدرمندو زه ویمه ښه دی چې یاره دغه مایک مې روچت کړو دغه کمران شوه او دومره ګټه واخ نن په چاچا هغه ورځ چاچا سترګو کې جړا وه تاسو خپله کتلې و هغه ورځ د چاچا سترګو کې جړا وه نن چاچا په مخ خندا ده قدرمندو زما مقصد هم دا دی یار زما مقصد هم دا دی چې داسې خلکو په مخ خندا زه پیدا کړم جړا خوا کړم نفرتونه خوا کړم بوسکیني خوا کړم الله لاک لاک شکر دی نن سهیل کور ته رسېدو چاچا ډېر مبارک شه چې بچی راغو بسم الله الرحمن الرحیم زه لکه دا سوچ نه کوم زه وایم چې یاره زه ستا د شکریا په کمو الفاظو ادا کړم الله پاک د ستا د پروګرام ډیر زیات کامیاب کی او الله ستاسو ژوند کې برکت واچي او الله پاک دې داسې غم پچا نه راولي او بیا د هغې نه پس دا داسې خوشحالي زه لکه پته نه لګي اوس چې زه څومره خوشحاله یم زوی پیدا شو څه احساسات و هغه ټایم یاره چې زوی پیدا شو نو زما دا زړه داسې په درزارې شو ما ویل چې کله به اوس دومره زما صبر نه کېدو چې زما خو رئیس سړی و او ما ته ویل وي پیدا شوی دی خو زما دومره صبر نه کېدو چې د هغه لس شل منټه ما انتظار نور نشو کولی ویډیو نه درته کلمه راغله او چې د ویډیو په تعاون سره الله پاک پیدا کو او دومره بې حده دعا مې درته کړې ده الله دې قبوله کړي او کور کې هم لکه ستاسو هغه دغې ویډیو دغه کوله او هر یو زنانه لکه چې کوم دی ورته ژړله نو زه نن دې ټولو خویندو ته وایم چې لکه د ژړا په ځای الله پاک موږ له خندا او خوشحالي راکړه کور کې مور خوشحاله ده ټول خوشحاله کور کې ترونه
دا نیکیان دا ټول خوشحاله ټول محله خوشحاله زمونږ دا کلی الحمدلله دومره زیات لکه مونږ سره او زمونږ د ماشوم سره مینه کوي که نه چې زه دې کلي کې بهر ارضي کې ویم زه یم چې زما په کور کې دومره لکه زه مطمئن یم جان سره یو څو خبرو کوي چېرته تللی بچې زمونږ خو په هغه نه پوهېږي دی خو دې لکه خبرې داسې لکه خاص نه او کوي سره څه خبرې کوي کله کله کوي خو دا ده چې لکه ډېر ستړی شوی دی ګرځېدلی دی او لکه اوس هغه دوی هم نه خوړلې 3-4 ورځې که نه ما چې تاسو ته مخکې ذکر کړی دی دوی نو اوس دی لکه داسې دغه دی دا بلکل ګوم سوم دی او لکه ستړی ډېر زیات دی خوراکونه پته نه لګي څنګه کړي نه دي کړي که نه الله ته پته ده الله لاک لاک شکر دی چې خوشحالي راغه او بچې واپس راغلو او سهیل جانه هی سهیل جانه الله یې تا نور هم کامل مننه خوشحاله اوسه الله هم خوشحاله لره الله دې آباد دا ستاسو ټول دعاګانې دي الله د هغه مور ته هم ډېر عمر ورکړي مورکۍ زوی دې شته مورکۍ دعا راته کوه چې ستا دا بچی پیدا شو هر پښتون ته زه ویم هر خور مور ته ویم هر بچي ته زه ویم چې دعاګانو حاجت دی او خاص تر د داسې بچو دعاګانې لګي د دې مور به څومره دعا کړي یاره د ده پلار به ما ته څومره دعا کړي یاره چاچا بس الله دې ژوندی لره او په دې بچي ډېر خیال ساته ښه انشاءالله ولې نه په بال بچ خو خلک خو دا ده چې بیمار دی چې روغ وي دومره به دغه نو دې د ټولو نه ما باندې ګران دی دا بیمار چې شي که نه معذوره چې شي په مور او پلار نور هم ګران شي بلکل ډېر زیات ځکه چې د هغه پوهېږي نه نن سهار راغلی ده او چې دا نن سهار خوب خو به اوس درځي که نه اوس په انشاءالله خوب راځي خوب به درځي خوبونه ارام شي اوس هم چې کیدی شي بېګاله د خوشحالۍ نه رانه شي چاچا هغه ورځ چې ما ورسره خبرې کولې د سترګو کې اوښکې راتلې اوس د ده په مخ خندا الله لاک لاک شکر دی الله لاک لاک شکر دی قدرمندو دغه مشر ما سره موجود دی چاچا السلام علیکم دی نیکه دا نه ته به نه اچوې زه ورته اچوم چاچا دا مو اچوه او ډېر ډېر دې مبارک شه چې دا بچی راغو کور ته الله دې وبخښه چې موږ خپل تاسو دعا کوو تاسو موږ سره ډېر ښه وکړو او ډېره منډه موږ سره وواله تاسو سره دې الله ښه خوشحاله خو یې که نه ډېر خوشحاله یم اول خفه وي او خفه چې ما ویل چېرته بېحاله دی داسې وخت دی چېرته ګاډی ونه وایي یا څوک چې ګرځي مرځي ونه سالمه دنیا ده که نه کیسونه مختلف کیسونه راغه ری پوشي زیاتي وشي که نه نو الله مونږ سره یې خوب نه راتلو چې سم سړی خو کور سره راشي دې خپل دین نه دی کفن مخ لاړو اوس خو خوشحاله یې که ډېر خوشحاله الله دې خوشحاله ساته الله دې خوشحاله ساته الله دې کامیاب الله دې خوشحاله ساته الله دې خوشحاله ساته قدرمندو یو بل نږدې را سره هم موجود دی او بابا جانو ډېر ډېر مبارک شه ډېر ډېر مبارک شه بچی پیدا شو څنګه یې بابا جانو خیر دی خدای دعا خو به کوې که ولې نه تاسو ته چې نه کوو بل به چا ته کوو والله زموږ کور کې ډېره پریشاني وه ستاسو ډېره مننه الله باندې ګران شي خدای پاک هم د ډېر عزت خاوندان کړي او والله مړی نو جړاوه مړی نو جړاوه خدای پاک هم ځواني نصیب کړه او خدای هم برکتي کړه الله پاک هم کامیاب کړه خدای پاک هم خوشحاله کړه دې ټولو پښتنو ته دعا کوه ښه باباجي ستا دعا قبلیږي کومو خلکو ستاسو دپاره دعا غوښته وه کوم خلک ستاسو په غم کې خفه وو دې ټولو ته دعا کوه ښه باباجي بلکل ولې نه ټولو ته به انشاءالله کوو سره ستاسو الله دې بابا خوشحاله ساته الله دې ټول عمر په تاسو خوشحالي راولي الله هم خفګان نه ساته ښه باباجي کښېنئ باباجي کښېنئ قدرمندو زما نن خپرونه دغه بچي سره زما نن خپرونه د بچي سره زه هم ډېر زیات خوشحاله یم باباجي راته خبر وکړئ کور کې جړا وه مړی نو جړا وه قدرمندو په ټولو خویندو میندو ټولو پښتنو ته ویم بیا هم یو ځل ریکویسټ ورله کوم چې مینه محبت نفرتونه ځان وساتئ بغض کینونه ځان وساتئ او دغه غټ چینل والا ته هم ویم پیج استعمال کړي د داسې بېدرکه بچي له ورشئ ځکه داسې لا تعداده بچي دي چې کور نه غیب شوي دي کور نه ورک شوي دي هغه د ستاسو په وساست باندې الله پاک پیدا کوي ټولو ته ویم ریکویسټ ورله کوم چې داسې بچو دپاره پیج استعمال کوي زما خپل علاقه زما خپل وطن زما خپله خوره ډېر زیات خوشحاله شوم لکړی ده تکړه پښتانه دي زه په لکړی فخر کوم ویاړ کوم د لکړی هر بچی نر دی پښتون دی ځوان دی
خو نن په سهیل اختر دی، په دې هم ډېر زیات خوشحاله شوم چې په سهیل خان نن اختر دی. قدرمندو دغه وه زما خپرونه دغه بچي سره چرچرته دی، تل اوسئ، آباد اوسئ، کامیاب اوسئ، خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.